قال حدثني محمد بن عبد الله الرقاشي وقال حدثنا ولد قال سمع البرية وحدثنا ابو بن زناد عن عقبة على عقيل ابي طلحة ان قال اول من يجلس بين يدي الرحمن يقسم يوم القيامة وقال قيس بن عقبة وفي منذر هذان خصمان قسم في ربه قال ابو بكر تبرز يوم بدر حدث علي وعبيدة ابو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعقبة والوليد بن عقبة خجنا محمد بن عبد الله الرقاشي هذا مستاذ دي امام مسلم مستاذ دي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي سليمان يقول حدثنا ابو مجلز بين السطرين محشي لي بشان المنبر انا قلقيد قيس بن عبادنا انا قلقيد علي بن ابي طالبنا علي سوي انه قال انا اول من يجسو بين يدي الرحمن وإذا اول دا اغا چانيما چې په کندو بکینی مخکې د رحمان للخصومت زبر لخکل معنا وکما زبرون به الله تخبل مقدمه پیش کوما چې الله زه خو ډېر ګناګار یم الله تاخوا عمل نامه کې دما فرشتو ډېر څه لیکلي او الله پاک زګوره هغه کسیما چې لومبه مبارزه د بدر پورز ما کړی او قانون بداو جناب چې لومبه به مبارزین شروع او اوس ډېر آسان جنگ دی د بوجه شاته کېنو ټوس وایي په او د غر شاته کېنو ټوس او سمګه کې اسمسګه کېنو ټوس نه خو بلاس پلاس جنگ نه تورې به وسره تکړه سړی باغو چې میدان ته بلومبي وته واقعا دا سیوا حکیم ابن حزام بن رخیار د حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ترور دی رسول مسلمان شوی هغه داسې بعد شرفا یو ځای شو او هغوی دا میټینګ خپل منځ کې وکړه د ابو جهل نه ځان لا وی لکه مونږ چې د کمې قافلې د ابو سفیان د پاره راوځو نه قافله خو نیغ په نیغه بچ بچو مکې ته ورسېده نو مونږ دا جنګ ولیدو یو ته وی بل ته وی مرګري ځان له پیدا کړل هغه ډېره خبره واقعي مونږ خو دې راغلو چې مونږ د خپل قافلې دفاع وکړو مونږ خو د مسلمان د جنګ لپاره نه راغلو په زمون قافله بچ بچو لاړه او مکې ته ورسېدله او ابو سفیان سوال جواب دی پسې راولېږه په قافله بچ لاړه نو ابو سفیان سړی راولېږه ابو جهل پسې چې زه بچ بچو ورسېدم او تاسو مهرباني وکړئ راځئ جنګ نو موږ خاصه بچ بچو قافلې راغلي هغه بچو رسېدله موږ خو د هغې دفاع کوله موږ خو جنګ له نه راغلي ها دا زموږ قافله دي بالکل هم بیا به هم جنګ کوو مقصد زموږ حاصل شو قافله ورسېده نه د ځان له ملګري پیدا کړل داسې په خیمو باندې وګرځېدل هغې وي ټیک ته بس عتبه چې دی دا سردار د لښکر دی هغه ته دا شی پیش کول غواړه بیا عتبه له لاړه چې عتبه له لاړه هغه ته وي کاکاجي موږ سره راغلو وایي موږ د خپلې قافلې دفاع ده نو قافله خو ابو سفیان سوال جواب راوړی زه مکې ته ورسېدم زما قافله د خطرې نه بار او راځئ نو موږ سره بیا جنګ کوو هغه وایي خبره خو ټیک ده بالکل صحیح ده خو د ابو جهل سره څوک هغه ډېر نر کېږي او پیش کېږي ابو جهل به پوه وکړه ابو جهل یې راوغوښته ورته یې وایي داسې کار دی عمرو بن هشام چې موږ راغلي د خپلې قافلې دفاع او قافله زموږ بچ بچه ورسېده او ابو سفیان سوال جواب مو وکړه چې راځئ نو ساجت چې موږ جنګونه کوو جنګ ته څه ضرورت موږ د خپل وطن پرېښودي مسلمانانو کورونه یې راته پرېښوده کلي پرېښوده چا ښځې پرېښودې چا بچي پرېښوده څه لپاره ورسره جنګ بس چې کوم مقصد زموږ راغلي هغه مقصد زموږ حاصل او دوی به آینده زموږ په قافله نه راځي که راځي زموږ قوت به وبهیږي چې ابو جهل دا خبره واورېدله که نه نو هغه شاته لاړ نو معامله یو بله ده تدې نه مخکې یو تمهید کېده پیغمبر علیه السلام یو څو صحابه لېږلي وو بطن نخلې مقام ته وی تاسو لاړ شئ او مال د مکې د کافرو جاسوسي وکړئ ځکه یو پروپیګنډه شوې وه چې اهل مکه یو لوی لښکر جوړئ او په مدینه باندې حمله کوي نو هغه وخت د مسلمانانو ډېر لږ تعداد و که نه لومبۍ ورځ د بدر نه مخکنۍ خبره ده
دا صحابه کرام چې رال البت وی ګوره بل کار بنه کوي صرف جاسوسي براله کوي دی رال البت نخلې ته چې بس نخلې ته رالل او واپس راتل نو ځاب یو کافرو عمر نو د پلانو میرا لري خطر آیات بشي نو یو کافر و عمر نو عمر هغه چې تجارتي قافله کې را روانو او سمال د تجارت هغه ته قافله جدا جدي په مخه چې په مخه ورغه بس دې داز ورکاغه مردار او دا د رجب میاشت شروع شوه اشهر حرم او اشهر حرم نو مړې او سامان یې په غنیمت کې واغشت او مدینه منوره ته لاړ چې الته کې څنګه لاړل نبی رسول الله ته وی سیب دا چله مقاومت دا مستقلتي تاسو ما جنگ لګلې چې تاسو جنگ کې وسړې پړ کې کما جاسوسه لګلې دی وی سیب دوی چې را دیو زمو پچراګام لیکي مون خو دې تو قتل جدي را دیو زمو پچراګام لیکي او زمو خان وجنه زمو فستونه سوځي نو مونږ راشه بس یو موقع دی او درات ولا ورکه چې دی مو یریږي سړی مړ کو غنیمت حاصل دی خو تاغي پروپاګاندا یو کړي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه یاد دي قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام څنګه دي وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اکبر دی خو صرف یو سړی ملک پاشور حرام کې تاسو د جمعات به حرمتي او مسلمانانو ته وستل د مانځنه مو په منې کړل طوافونو نه منې کړل د وطن خلک وستل دا خدي او دا باندې بهر کیف اغه سړی چې دینو اغا نبی رسول الله ته دی او د اهل مکه او سوال جواب لري زموږ سره استکاسانو دي مهرباني وکړئ موږ دا کسان نه کې انتقام دی پیغمبر علیہ السلام وی د دې بدیت درکړ او نبی علیہ السلام په هغه سلسله کې يهود د بنی قریظه ولنداړل وسره تعلقات او میثاق کړو چې ما سره مدد وکړي هغه وراشه بالکل مونږ سره په دې دیت کې مدد وکړو ځکه دیت د یو کس سلوخان جوړېدل سلوخان صحابه سره کم دي بیا دا هغه واقعو چې نبی علیہ السلام لام او دې یو دیوال په سوري وته بستر واچولا او یو سړی بره کوټې ته خېجول او ته پیغمبر علیہ السلام د بیچنې پل راو ورځاوه حضور پاک ته خدای پاک بچ نو چې کله ابو جهل ته دا خبره ورسېدله نو ابو جهل یو خدا وکړي دا هغه عمر روارو غیره وغوښته وته وراشه کنه کاکا خو دې طلب دغه چې دی عتبه اخر دا کاکا وینه تویي ختمه یې دله ویل بیا خو چې واپس بس هغه چغې کړې وا عمره وا عما او گریوان یوشلو او مخ باندې راکې خو دې او زمون تر پکې مړ شو بیوس بدل نه لیو واپس زما کېلا په خلکو کې جوش پیدا او په تاسو په مصیبت ووري او بلې په عتبه او بلې الزام لګو په عتبه چې دی دا خو زمون مشر دی جنگي و دې ځکه جنگ نه کوي چې د زوی ابو حذیفه مسلمانانو کې دی دې زوی مسلمان دی او حکیم ابن حام ځکه نه کوي چې دا غفلان کې دی او فلان کې ځکه نه کوي چې د چا زوی دی د چا رور دی د چا خورای دی د چا خپل نو دوی ځکه یریږي چې عتبه ته دا خبره ورسېدله کنه نو عتبه وی خادي په ماده الزام لګي ویوس په معلومه شي چې څوک نار دی وی ټوپه راوړی نو دا اوس په ټوپه ولا راوړو خو د ډېر وی غټ سر واپې نه پوره کېده لوی خونو غټ سر انا برابر نو سره په رومال باندې وتاړه او د بهادرۍ نه په دې سینه د شوتور مرغ وزارې لګولې دلته یو لوی هیبت توجه بعض خلک اوسم د هیبت توجه نه شکل ځان نه بدلای دا شکل ځان په دې مخ باندې پهلوان نه پهلوان تاسو ګورئ کنه چا په مخ رنگونه مګلی چا ځان دا شونډو باندې د غافونو شکلونه جوړ کړی چې دا یو مهم باندې شکل پیدا کړي نو سره غټو په رومانو تړو او دلته 2000 لګولې وي او اوس په پته ولګي چې ابو جهل نړ دې کوم نه رانو حالانکه ګور ابو جهل حرامي توب نه کار واغسته دوی خدا هغه مقتول د قصاص د پاره او دغه د بدل د پاره نور راغلي دغه موقع نه پیدا واغسته دی خو دې د پاره راغلي چې د قافلې د فوق قافله بچوا مہر کې فروته او چې دی ورده وی خبس ټیک د جنگ کو شیبوی روزه ورته وای
او دوی ته ولید روزه درې واړه وته چې څنګه وتل د مسلمانانو صفونه لراله درې واړه او आवाज یو کهل من مبارزین تاسو چې میدان ته مقابله لرو درې سوار وته پمنډا والا وته اخو تیار ناستو چې وتل پیسو کې وې د فلان کې ابن فلان انصاری فلان کې ابن فلان انصاری فلان کې ابن فلان انصاری وې زیدن مونږ لا خپل رشتہ داران نو باسه خپل جنگ نه کوي پردي راته را میدان ته کړی ما لا خپل رشتہ داران نو باسه او چې دې وې نو نبی رسول الله आवाज وکړ وې قم یا حمزه پاس او قم یا ابا عبیده ام د ترزوی ابو عبیده د پیغمبر د ترزوی ابو عبیده ابن حارث ابن عبد المطلب حارث د پیغمبر علیه السلام تر قم یا ابا عبیده او قم یا علی درې وړه خپل وسته چې څوک دونه وای پرې دا تاسو په سوار اعتراض وکړو د خپل یو تر باسم او دوله تر دامن باسم چې خلکو ته پته ولګي چې پردي بچی نه وجنه خپل میدان ته دان حمزه پاسه فورن تور وسره میدان ته حلیم پاسې تورې واغشته تورې خو لګې دي اته تورې دي بس درې خو دی واغشته نو وته او حضرت ابو عبیده دې میدان ته چې میدان ته څنګه وتل او په جګړه شو سره چې په جګړه شو نو حمزه سره شیبه مخامخ شو خو چې څنګه توره کې سره پنځه تورې په یو بل او چلولې بس شیبه مردار لو به هغه پرې علی سره ولید مقابل کې شو چې مقابل کې شو ولید چې تورې چې ټاس ولید پلان دی ورته مردار او حضرت ابو عبیده او عتبه سره یو بل سره مخامخ شو چې مخامخ شو نو هغه لږ زخمی شو دیم زخمی شو نو بیا حضرت علی او حمزه ور مخ کې شو او عتبه مردار او حضرت ابو عبیده راوړ او پیغمبر سم ته مخامخ کېنه زخمی شو بيد الله رسوله ایماله به خدای پاک جنت راکړي شهادت په نصیب شوی نو لومبه دا درې کسان د دوی خدای پاک جهنم ته ورسول نو حضرت علی او بیا عام جنگ شروع شو نو حضرت علی رضی الله عنه وی د قیامت پر ورځ به زخم به خپل مقدمه د الله په دربار کې پیش کوم الله تما سره حساب کتاب کې خو ما لومبه جنگ چې پاغه کې قتال شوه دی لومبه مبارزه ما کړې ده او داسې مبارزه مې کړې ده چې ستاسو دشمن ما جهنم ته رسول دا یو ډېر به منقبت دی د حضرت علی کرم الله وجهه زوس مخکې راشه نذیرت یومانا کوما متبه په پیشخه علی دا اولین مبارزین نشو چا نشو اولین مبارزین او په اول اغه قتال کې اغه جهاد کې جګړه کې جنگ شوه دی او جګړه پکې شوه دا انه قال علی انا اول من اول دا اغه چا نبما یجسو بین یدی الرحمن چې په کندو بکینم مخکې د رحمان دا څه بکینم جو سو دې ته ویل کېږي چې دا سړی دا کونډه ولګي او دا خپې نیغې ودرئ او په هغې د پاسه دې کښېني دا ډېره د تذلیل ناسته ده یو خو سړی په تحیه کې دي هغه د ادب ناسته ده خو سړی لږ مطمئني او دا ډېره تذلیل ناسته ده دا چې ته جو سو ویل کېږي انا اول من یجسو بین یدی الرحمن او بین یدی الله نو بین یدی الرحمن چې تمه د رحمت د باری تعالی وکوم للخصومت د پاره د خصومت نه مراد ظاهر خصومت مراد ځکه الله تعالی خو جګړه نشي کوله په شکل به د خصومتي لکه یو سړی چاته مقدمه پیش کی خلک ویل کنه خصومت ته خصم سکی دلیل پیش کی په مقابل باندې نو زبد الله ذل جلال د هغه کرام الکاتبین د صحف په مقابله کې خپل دلیل پیش کو صورت به صورت د خصومتي حجت بازی بکوما یوم القیامه قال قیس بن عباد وفيهم بحق المبارزين منهم علي وفيهم بحق المبارزين منهم علي انزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان دا دوړلې وي یو بل سره خصومت کړو دوړلې سوکتي یو ډله د عتبه او د شیبه او د ولید وا او بل د صحابه وا فی ربهم فی دین ربهم یا فی رضا ربهم یا فی مبانا دلام کا لاجل ربهم لاجل دین ربهم لاجل حفظ دین ربهم قال سوقي قیس ابن عباد وی هم الذين ذا خلق دی قیس ابن عباد علی شاگرد دی تبارزو چې میدان ته وتی یوم بدرین
دا هغه خلک تبارزو چې میدان ته اوتیو یوم بدرین حمزه وعلی وعبیده او ابو عبیده دا شک دی پکې ښا او د پیغمبر علیه السلام نه دی 10 کاله مشهور د نبی علیہ السلام نه 100 کاله مشهور 10 کاله دغه وخت د حضور پاک عمر سوناو دویمه هجری وا 53 کې هجرت کړو نو یا سلور 50 کاله دی یا 55 کاله سونه مری دی ځکه سلويخ کاله د نبوت نه مخکې او 14 کاله په مکه مکرمه کې د نبوت نه واخله تر د هجرت پورې نو 14 او سلويخ 53 شو یو کال یو نیم کال دا والا نو سلور 50 ساړه او د دو عمر سونه دی بیا سلور شپې ته چې د رسول الله مبارک نه 10 کاله مشر دی نو 64 یا 65 سال عمر دی بهادری په څومره ورپسې شاه عبیده یا ابو عبیده شک دراوی دی خدا ابو عبیده دی ښا وشیبه او د کفار نسو خدا دی د مسلمان شیبه ابن ربیعه وعتبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه مشر پکې عتبه او سردار د جنگم دیو زوس مخکرا شوا وفيه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي بجز عن قيس بن عقبة عن ابي ذر قال نزل هذان الخصمان اختصموا في ربهم في 6 من قريش عقيل وحمزة وعبيدة بن حمزة. دي غريب التنه دي ملخا محشي دي کړو زم په عيني حواله در کوم دي زخمی شو په دې کونډه نو چې واپس راته نو په مقام صفرا کې دی بیا وفات شوی دی ها د عتبه راجه د عذاب اشتك عبيده راجه ګرځولې دي ښا چې عبيده راجه دي ها وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي هاشم عن ابي مجلد عن قيس بن عباد عن ابي ذر وقت قيس دا عدل نقل کوي دلته چانه نقل کوي دا حضرت ابو ذر رضي الله تعالى عنهما قال نازل فدا ايت هذان خصمان دو خصم شو یو خصم درې کافران دي بل خصم درې مسلمانان دي اختصموا في ربهم نو نزلت في 6 من قريش شباب والا قريشان دي یو علی وحمزه وعبيده بن الحارث وردا راجح شقا ابو عبيده راجح دي او بل شيبه بن ربيعه عتبه بن ربيعه وليد بن عتبه مخ كده مناسبت واضحه دي دا اغه خلق در تخیچ کم په جنگ کې مردار مکه قتل ابي جهل بنیاد کا عنوان خود دي و یواد د ابو جهل قتل نه دا هغه پشان چې نور څومره سرداران دي دا قتال هم د ثابت چې مقتولیت ثابت دي شابه او بنو زبيعه سره بمل مکیده ينزل نزيل مل متوي اغي سره بتو او دي مولاد معتقد د بنو سدوس قبيله نو قال يوسف يحدثنا سليمان التيمي عن ابي مجلد عن قيس بن عباد قال علي رضي الله تعالى عنه فينا نزلت هذه الايه هذان خصمان اختصموا في ربهم دابي من قبت شو نو مناسبت دا چې دی خصومت کو نو خپل مقابلین دوزخ ته ورسول شابته ورسندون لاندې ټول بدلېږي ها ظاهر کې وہ تکرار دي خواسانید بدلوي شابه ابو مجلد نلان دي حدیث شهرت تر رسیدلی ها سمعت ابا ذر يقسم موجودا بقسم قال کہ خامخا نازل دي آیات فيها اولئك الرهط الثلاثه يوم بدر نحوه اغ حدثني سر لگوا حدثني يحيى بن جعفر مثل قبيصة یا نحو قبیصہ نحو کے او مثلو کے فرق دا کہ مثلو کے الفاظ او مفہوم دوڑوں کی مشارکتی اور پر نحو کے الفاظوں کی مشارکت نہیں مفہوم کی بھی شابہ سے مخکدہ وفيه قال حدثنا احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن اسحاق سال رجل البراء ورد مغه ابراهيم ابن يونس يوسف عن ابيه ذا پلان نقل کی ابو اسحاق سوق دي یعنی کپلا ها مستیر شو کنه شو ابراهيم ابن يوسف عن ابيه کی يوسف دے عن ابي اسحاق دے نکپلار دے گورے نو ما کده شابه سي وی سوالو کې یو سړی د بران او موریدل ابو اسحاق وی ښا سوالو کې یو سړی د بران او مورید او ست پوسو کو شهید علی بدرن علی بدر کې شرکت کړي دي دا هغه سړی چې د علی د مخالفینو نو
بدر کې شرکت کړی دی. نو قال براء ابن عازب رضی الله عنه وتسوي وی بارزا جبلی आवाज شرکت نه دی مبارزه کړی دا. پوهیږي په خبره یوازې شرکت نه دی اول میدان ته وته دی. وظاهرا او مظاهره غلبه بیا حاصل کړي. ذا ليظهره على الدين كله بارز میدان ته مته دی. وظاهره او په دشمن غلبه حاصل کړي دا. حقا یا خود بارزه د پاره تاکید چې بارز حقا او یا مفعول مطلق د فعل مقدر دی. حقا دا زما دا خبره چې بارزه و ظاهره دی دا ثابته ده په ثابته دل سره. بارز حقا یا ظاهر حقا ویږي او یا حقا مفعول مطلق د فعل مقدر دی. مخکې لاړ شوا عبد العزيز ابن عبد الله سوي حدثني يوسف بن ماجشون عن صالح ماجشون ذكوي دا معرب دی د فارسین اصل کې دا ماهگون دی. ماهگون څه د میاشت پشان خشترنګي لري. ماهگون فارسی لفظ دی. نو دی دا معرب کا ماجشون ته جوړ. عن صالح ابن ابراهيم صالح څوک ته سوچتاو کا دا ابراهيم زوی دی. او ابراهيم د چا زوی دی؟ د عبد الرحمن ابن عوف زوی دی. عن ابيه عن جده ما تاسو تویل کې دا ضمائر براوی تراجی کېږي د دواړه. نو دا صالح د خپل پلان نه نقل کوي چې ابراهيم دی او ابراهيم نقل کی د جد صالحنا د ابيه جده دوړو د صالح تراجه دي. صرف عمرو ابن شعيب عن ابيه جده کی ترمذی کې را روان دی کې بلګي پوری تفصیل درته مې. نو صالح ابن ابراهيم نقل کی د پلار د صالح نه چې ابراهيم دی ا د جد صالح نه کې عبد الرحمن ابن عوف دی. خپل بیان کوي. قال عبد الرحمن ابن عوف كاتبت ما معاهده کړي با او معاهده خلق لیکي د کتابې دي په کاتبتو سره کوي. ما معاهده کړو د امیہ ابن خلف سره. یاد دي امیہ ابن خلف سوکو ارتیزن چې مخکې تیر شوی دی. هغه سره معاهده مې کړې وه چې په مکه کې زما څومره املاک دي د هغې به ته حفاظت کې. مدینه کې به زه ستا او یو بل به بچ کوو. یو ټیک ده ستا خپل دین زما خپل دینونه هم جدا دي خو یو بل سره ودرېږو به. دا دواړه ګورې دغه دي ښه د اهل مکه دي. سعد چې کوم سعد ابن معاذ چې هغه کوم دوست دی هغه مدني یو بل سره تعلقات او دا دواړه غټ تاجران. عبد الرحمن ابن عوف غټ تاجر وګوره. عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ غټ تاجر دی. په مدینه منوره کې لومبه د تجارت شروع کړ او دومره مالدار شو دومره مالدار چې کله وفات شو نو څلورې ښځې وې. نو یوې ښځې وې وی زه نقد مال کې لږه غوندې سره کې پوره مه راکوئ لږ غوندې شی راکړي. نه په عبیدو کې غواړم نه په کورونو کې غواړم نه په ځمکو کې غواړم نه په اوښانو او ګډو چیلو کې غواړم او نقد کې معمولي غوندې څه غواړم ټوله مه راکوئ. نو چې څلور ښځې وي نو د څلورو ښځو په شریکه چې اولاد یې وي اتمه کېږي سمن. هغه سمن به په څلورو تقسیمېږي د یوې به څومره کېږي 2/3 8 1/8 چې تقسیم کې په څلورو باندې سو جوړېږي 2/3 1/32 2/3 جوړېږي. نو هغې وله 80,000 دینار ورکړل. درهم نه ګورې دینار د سرو زرو ذکر 80,000. نو دته 80,000 دینار د دې هغه یو 2/3 حصه وګرځوه نو په 32 کې ضرب ورکړه چې استعمال ودونه جوړېږي. خو دا ټول مال نو دا معمولي دا ولې غټه قرباني کړې وه که نه. د ده او د سعد ابن ربی رضی الله عنه انصاري منځ کې رسول الله مبارک نغه جوړ کړ او مواخات جوړ کړ. نو هغه ورته زما 2 ښځې دي ویلې مې که نه راشي یو ښځه هم درکړو او زما مال دې رسوي. نو دی بارک الله فی اهلک و مالک دلوني علی السوق بازار راته نو تجارت یې شروع نو خدای پاک پکې ولا څومره برکت واچوي. نو دا هسې نه دونه وی چې دا مدني دی دا د اهل مکه دی او د امیه د اهل مکه نه دي. او زاړه تاجرانو د دواړو په مکه او په مدینه کې د پخوانه کاروبارونه شریک را روانه. نو ما معاهده کړې وه امیه او دا خو ته پته نه وه چې د کافر سره معاهده څه حقیقت لري. دي خو مغه د جاهلیت سوچونه په زړه کې د ډېرو خلکو زاړه پراته وو که نه چې موږ به یو بل سره کلک ولاړ وو. ټیک ته زه مسلمان شوم کافر د دوستانه مې شته که نه. او دا هغه وخت چې د تحریم نو راغلی د مسلمان او د کافر د دوستانې
او د مسلمان او د کافر په منځ کې د نکاح تحریم هم نو راغلی لومبه زمانہ وا فلما كان يوم بدر فذكر عبد الرحمن قتله ذکر کا عبد الرحمن قتل د امیہ داغه د قتل ټول قصې شروع کړي او قتل د زوی د قصه خو ما ویلې وکنه یدې په اوف باندې سورو لا اشترین اجود بعیر بمکه او زوی ځان سره کېنول عبد الرحمن ابن عوف ته وی ګورې ما بچ کوا وی راځه کاکاجی راځه یار اشنا راځه نو ځان پسې کا او بچ څنګه ځان پسې کا نو بلال لید فقال بلال لا نجوت ان نجا امیہ لا نجوت ظاهری معنی صدا ګورې ک امیہ نن بچ شنو د ما اخلاصي نشتا ولی اسنه د سپیر لاس لا بیا ورنشم جنگونو کې غلامان جوړیږي اسنه د لاس لا ورنشم نو بیا ورمای نخره لوبي وکي او یادا لا نجوت زب کامیاب نشم ان نجا امیہ کدی بچو رب میں خوشاله نشي کدی بچو نو زب کامیاب نیما رب میں یخنی زما کامیابی زما په سکون او اطمینان او خوشاله کې دا او زما سکون او اطمینان او ټینشن بالا ختمي کی چې دا مردار شي زکا بلال د غلام او په دې بلال دومره ظلمونه کړی دي کنه چې ما شومان له به ورکو جامې به ته وسته او ما شومان له به د غنو چوکي ورکړي پیشابه منډه ورپس غلوي او وه او دې غریب به وه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل پلار را روانو ما او بلال په شګو سملول او پسینه ولا ګرګرتيږي خو او چې یو تیګه بسړیدنو بل به په خاودا او دې غریب وته چغه وباسي او دی ور پورې خان دی جلاګانې کوي ورته وي بد خپل دین دې پرې نه کړ او نه هغه کوم احد आवाज کوي نو ابو بکر صدیق ورغه هم نه مکه د سردارانو نه یو سردار او یو مې دې خرڅه بیت پیسې کوي وی بس په مې را خرڅ کا نو ډېر لوی قیمت یې والا وی بس ما واغست هغه په دې سکه دې هټولو جاري ټول شپه منځونه کې یو جاري زما د کار روزګار نه نشه په ډېرو پیسو به خرڅ کړم نو چې خرڅ یې کپې نو بلال وته سوي وی ابو بکر ځان لده غشتم کده خدای ده په ځان لده غشتم که خدای لا که ځان لده غشتم کار را ته حاجه ده لکم او که خدای لده غشتم نو اترکنی وربی ما خدای پرې چې زه خدای سره بس ما پرې چې د خپل اعبد ربي د خپل رب عبادت ما خدای پرې وته وی نمازان لنه غشت ما خدای ته غشت ځان آزاد نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو فرمایل ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دی واعتق سیدنا او زمون سردار آزاد کړي چې بلال یو جنگ دا سنه دی پاتې چې حضرت بلال په شرکت کړي ټولو غزواتو کې شرکت کړي او د نبی علیہ السلام خادم خاص او معتمد خاصو د پیغمبر علیہ السلام د میلمنو د پاره به د ډوړې بندوبست او قرضې به راوښته او رب ذوالجلال په هغه کرم وکړ چې مؤذن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مؤذن خوب چالي دلې عبد الله ابن زید ابن عبد ربه رضی الله تعالی عنہ خوب غولد او قانون خدا لري چې څوک خوب ویني چې دا منقبت دا شي لیکن نبی علیہ السلام هغه تسوي وی قم مع بلال فالق عليه ما رأيت فانه اندى صوتا منك او بل ذکر راځي چې احسن صوتا منك ستانه आवाज اوچتن دی ستانه आवाज کول نو دا بانګونه وي د نبی علیہ السلام او حضرت بیا یو بل ناشنا منقبت ده سوي چې کله مکه فتح شو نو صحابه نه پیغمبر علیہ السلام ته نه کېدل چې دا لومبي بانګ اوس ویل کېږي پس د فتح د مکې نو دا منقبت برچې چې لومبي بانګ په مکه کې څوک وای نو نبی علیہ السلام اے نبی لا اوس باید چې دا لومبي بانګ په ابو بکر صدیق باندې لکه اول المسلمین هغه یا په عمر ویلې بهادر لومبي هغه یا په عثمان سخیره یا علی خپل د طرف وی دی په الکانو کې مسلمان دی لیکن نبی علیہ السلام منصب د اذان غت سپارل نو بلال راوسته ای بلال اذانو کا حکم دی او کا د بیت الله چتاو خې جوړون به اذان دلته نه تو
نو علماء لیکي چې د بیت الله پچت من غیر عذرین اسی ودریدل مکروه دي او بیا بلال د بیت الله چت او خېجو او بیا ځانې په مکه مکرمه کې او درې منقبت مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله معراج نه واپس راغی نو بلال ته وی بما سبقتنی الجنه وی زمانه جنت ته پس مخ کې تلې زمانه دی پس سبقت کړې او روایت کې کله ما دخلت دی یو ځل نه غوري وی چې کلم ز جنت ته تلې نو سمعت خشخشتک امامی استاد د پیزار کشار ما په جنت کې د خپل ځان نه مخ کې اورېدل نو بعض علماء دلته سوال کوي چې د پیغمبر نه مخ کې دي څنګه روان دي نو علماء وایي چې مخدوم د خادم نه خادم د مخدوم نه مخ کې روان دروازه وته ټولو سپلیت مخ جوړي ورته کېږي او ضرورت پیږي مخ کې ته منډي وای د بل مرتبه شو د بلا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وفات شو نو دی لار دمشق مکه مکرمه پرې او دمشق نو چې دمشق ته نو نبی علیہ السلام شپږ میاشتې پس په خوب کې ولید او پیغمبر علیہ السلام ته په خوب کې وی بلال دا وفا ده چې زوم دلته چې د لاړم نو لاړې مدینه دې پرې خاو نو چې څنګه راویښ شو فورا سامان بستر او تړلا او مدینه منوره ته راغی چا ورته وی ولې وی بس مان خپل محبوب بل دوست ګیلاو نو چې مدینه منوره ته راغی نو مدینه منوره کې یو جشن بهاران شروع شو او خلکو دا تمه پیدا شو چې بلال راغی اوس په بیا موږ ته د نبی رسول الله یاد تازه کړ او بیا به بانګونه وای چې څنګه ورسید نو خلک خوشاله ټول خلک جمعه ته راغی چې د پیغمبر علیه السلام د جون او د حیات مبارکه یو جلک بدن بیا ظاهر شي بلال وخت د بانګ دی بانګ به ته ویل خو بانګ لنیم راغی الله اکبر عجیب تاریخ دی وی ما چې په بانګ وې نو ما به په یو سترګه قبله ته کتل او په بل سترګه به مې وجهه مبارک د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کتل اوس هغه چهره د نینم سنگ بانګ وې نو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها دغه وخت لا جمع دی نه وفات شوه نه ام شپږ میاشتې د حضور پاک د وفات نه پس وفات شوه نه هغه پس حضرت حسن او حسین ماشومان راولي ها چې ته بانګ وای چې موږ ته خپل بابا دور رایات شي په دې منبر ته وخت بانګې شروع اشهد ان محمد رسول الله سره به وشه یو کمزور روایت دی چې وفات شو خدا خبر ټیک نه بیا په موش کې راغی بانګ نیمګړی ویل شو پورا بانګ نه ویل شي اشهد ان محمد رسول الله نبی وشه راغی بیا هغه نه واپس سفر بستر او تړو دې ماشاءالله ویدل ته نشم ټینګې یا دمشق وفات فقال بلال لا نجوت ان نجا اميه کو اميه بچ شو خلاص شو لا نجوت زما کامیابی نشتا لا نجوت دا معنا زما کامیابی نشتا ځکه د انسان کامیابی دا ده چې دا دشمن دا پستر په مخ کې مردار شي او زما علاوه زما زړه مطمئن شي او زما زړه ته سکون ملو شي او زما زړه به خوشاله شي دې زما پروان دې مردار شي او نو قصه د امیه مې درته بیان کړل ورپسې شه مولا وبه قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرني ابي عن شعبة عن اسحاق عن الاسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير ان شيئا اخذ الكف من تراب فرفعه الى جبهته فقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رايته بعد فضيلة عبدان بن عثمان قال اخبرني ابي عثمان دي هغه نقل کړي شعبنا عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبد الله ابو اسحاق دلته نقل کړي د اسود ابن يزيد دا او دلته کې د اسود بالذات هم ګوره سما د عبد الله بن مسعود نه ثابت دی اسود پتاو لګی دا کنه
اسود د عبد الله بن مسعود نه نقل کی په واسطه د چا سره د پلار هم اسود ابن یزید او به ذات نه سما ثابت هغه نقل کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه انه قرأ والنجم سورۃ نجم نبی علیہ السلام قول دا په مکه مکرمه کې نو فسجد سجده وکړه بها په سبب د دې سورۃ نجم علیہ السلام وسجد کې ضمیر مرفوع نبی علیہ السلام تناجی وسجد من معه چې سو سره کوم مشرکان دي او کوم مسلمان ټول سجده وکړه غیر الا ان شیخا یبراس پینګریو امیہ ابن خلف اخذ دراواغش کفن یو کف د ترامو نو فرف کبران او غروران هغه پزما کا سجده نه لګولای سجدي مقصد خدای کی تندی خور له ورسه نو زبدا خور تندی له ورسه نو فرفعه نا تراب پورته کل جکفیتا فقال يكفيني هذا ما لك كافي قال عبد الله مسعود فلقد رايته ما اريد بڑا دا سپینګره د عربو بعد رستو په بدر کې قتل کافرن د مناسبت د باب شو چې کافر مړ شو امیہ ابن خلف او ما خو وی کنه چې دی ولې سجده او یاد لري تلکل چې کوم ځای کې نبی رسول الله مبارک دا آیت ولستو افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى به شیطان په دې مینس کې پکې आवाज وکړ تلکل غرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى جلالین مولا دا معنا کړل نو مشرکین نو بس کار چې سړی د موږ مرګري شو دغه چې زموږ د خدایانو صفات یو کا او داغي د شفاعت اعتقاد ولر چې څنګه مسلمانانو سجده کول هغه مسله سجده وکړه دا جلالین مولا دا معنا کړل خدا معنا ټیک نه ده ورته لګ بسر تلاش جلالین مولا ول دا معنا کوي هغه وی وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنا معنا کوي هغه فقره اثر الا اذا قرأ القى الشيطان في امنيته اي في اثناء قراءته دا جلالین مولا دغه څه تقدیر لگا القى الشيطان في امنيته اي في اثناء قراءته شیطان القاقی لگا आवाज پکيو تلك الغراني قلوا فيلقي څنګه دی فينسخ الله ما يلقي الشيطان شیطان چې کوم شي القا کړی د الله ما ويحكم آیاته خپل آیات محکم کی هغه دا معنا کوي لیکن نور علماء دا خبر رد کړی نه چې شیطان د پیغمبر علیه السلام د تلاوت په میانس کې आवाज نشي کوي ما دلیل د تویل لا یاتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید یا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او یا احادیث کې راځي شیاطین بسمانونو ته خطه ده او اسمان کې مناستو چې کله الله پاک نبی علیہ السلام ته قران حکیم نازل کړ نو بلکې مبعوث یې کړ نو دی د اسمان نه منې کړل بلکې اسمان سره برخاتو ته نه پریدي بخاری حدیث کې او د مسلم کې بدل راځي چې دی برخیږي نو شغلې پر راختا کېږي دا غدې نه په شهاب او شغلې راځي مطلب دا دی چې د اسمانونو کې د فرښتې یو بل سره د قران شریف ذکر کوي او یا د قران شریف څخه آیت جبرئیل لوري اسنه چې دوی اغووري یا اغوی سباز بحثونه کوي د دنیا د پلان کې بمریدا بکیږي دا بکیږي او دا خبره دوی راوړي او دلته د پیغمبر د خلین له آیت نه خطرې یو خبر نه خطرې او شیاطین او جنات یو بل ته کړي اعتماد په وحی او په قران او په پیغمبر به ختم شي دا خبره ټیک نه لري د خپل معنا او د هغه آیت د امنی معنا په قراءت سره هم معنا مجازي ده حقيقي معنا د امنیه ارزو او تمنا ده وما ارسلنا من قبلك من رسول الا اذا تمنى چې ارزو چې زما دا قوم مسلمان شي القى الشيطان في امنيته د په امنیو پاردو کې شیطان دخیل شي القاسمانا د کافرانو لون کې شبهه پیدا کړي دا ساحر نه دا مجنون دی دا شاعر دی دا دادی فینسخ الله ما یلقي الشیطان د بعض مسلمانانو د زړه الله د شیطان وسوسې لري کی ويحكم آیاته فی قلوبهم داغي بدرونو کې د پیغمبر معجزات یا آیتونه کلک کی دا معنا خدل تبع سوال وکا اوس چې څوک وي تل کل غرانی قو ویل شو او دوی سجده وکړه خبره ټیک ده او کدا تل کل غرانی قو خطای نو بیا د مشرکان ول سجده وکړه
ما وجه درته ویلې وه دا د حضور پاک یو معجزه الله ښکاره کوله په هغوی دومره مغلوبیت راغی چې په ځان روپۍ نشو په سجده پرېوتل الله ښکاره کوله او یا دویمه وجه دا ده چې په هغې کې د الله نوم راغی مسلمانانو د هغې دپاره سجده وکړه او د مشرکانو نوم پکې د بوتانو راغی نو هغې وایي مونږ به د دې خپلو بوتانو دپاره سجدې وکړو خلاصه شوه خبره نو پر ادرئیته دغه امیه بعدو رستو د دینا د دغه واقع نه ډیر رستو دی بعد ذالک بزمن بعد ذالک بامد یا بزمن قتل کافرا دی مر شو په دې حال کې کافرن حال دی نه قتل د زمینه دې کافرو بس بكم الله